کوزدر چکدره کیټګری بي هسپتال سیستم ډیجیټلایزیشن او صحت کارت پلس پروګرام شروع کولو پرانیسته شوې ده. د خیبر پښتونخوا جیلخانه جاتو لپاره وزیر اعلی معاون خصوصي همایون خان د هسپتال MS ډاکټر عاصم خان سره پرانیسته کړې ده. په دې سلسله کې تابع شوی دستوره چې پکې د همایون خان هسپتال MS ډاکټر عاصم خان DMS ډاکټر اقتدار SHO چکدره فضل غفور خان SHO اوج ایوب خان په شمول هسپتال ډاکټرانو پیرامیډیکل سټاف تاریخ انصاف کارکونانو شرکت کړو. وینا په وخت ډاکټر عاصم خان د خپل تعیناتۍ نه تر دې وخت پورې هسپتال کې مریضانو ته اسانتیاګانو پیدا کولو لپاره اقدامات رڼا واچوله. د ویل چې د وړاندې د ټولو شوبو ریکارډ په لاسونو لیکل کېدو چې اکثر خلکو ورک کړی دی، خو ډیجیټلایزیشن سیستم د شروع کولو سره به هسپتال ټولو شوبو متعلق اعداد و شمار د روزانه په بنیاد جمع کولې غلا غلطۍ نه پاک او کتو کې اساني وي. ډاکټر عاصم خان ویل چې په حیثیت DMS او MS تعیناتۍ نه وروستو دوی OPD کاونټر سیوا کړي. ایمرجنسي کې دوايانو موجودګي یقیني کولو سره ډیلیوري اپریشنو ایکس رے لیبارټري الټراساوند په شمول ټولو شوبو کې اصلاحاتو په نتیجه کې اپریل او مئی کې د زرونو په تعداد کې OPD مریضانو کتنه شوې ده. په دې موقع ډاکټر فخر عالم وینا وه چې په کیټګري بي هسپتال چکدره کې د صحت کارت اجرا سره مختلف شوبو کې غریبانو ته نوي ډاکټران مهیا کېدی شي. په خپله وینا کې د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا جیلخانه جاتو لپاره خصوصي معاون همایون خان وینا وه چې دی غواړي چې تحصیل دینزي ولس ته د صحت په شوبه کې د ښه نه ښه سهولتونه میلاو شي. په دې وجه چکدره کیټګري بي هسپتال صحت کارت باندې علاج شروع کولو لپاره هر ممکن کوشش نه وروستو کامیابی ترلاسه کړې ده. همایون خان د هسپتال په MS زور ورکړو چې په ایمرجنسي کې په هر صورت مفت دوايانې ورکول، هسپتال ملازمینو د هغه د پہچان گاون اچولو، 8 بجې ټول سټاف حاضري او په خپل وخت کور ته واپسۍ، صفایي تنظیم او 1300 کالو ریکارډ دته ورکول یقیني کړي. دا وی چې که څوک ریکارډ نه ورکوي یا چا پټ کړی د هغې په ضد دې مقدمه درج کړی شي. همایون خان هسپتال کې نوي OPD ډاکټرز نرسنګ هاسټل جوړولو په شمول نورو ضرورتونو پوره کولو لپاره صوبایي حکومت نه 1 ارب روپو وړاندې نه اخیستې شوې منظورۍ اعلان هم وکړو. محمد اسرار، خیبر نیوز، چکدره، کوزدر.